الرحیم باب قولی تعالی باب بیان تفسیر دی قول د باری تعالی ګوره مولانا صاحبہ په دې باب کې بیان د عدت خی په اعتبار د عدت د خود وو قسمونه دي ها چې کوم قران ذکر کړی دی خوشوین ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاہت دعا راولے گلا چیرتبا خیخوا جنت کے محلوں میں ہو محل آپ کا پھولوں کی وادی میں ہو شہر آپ کا ستاروں کی آنگن میں ہو گھر آپ کا دعائے سب سے خوبصورت ہو مقدر آپ کا عبادت سے دل کو آباد رکھنا گناہوں سے دل کو آزاد رکھنا ہماری بس اتنی سی تمنا ہے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا خاص لمدیشوی زیرہ خیر دوچی بشی انشاءاللہ ہر باران پر زنور راضی خواہ نو عدت پہ اعتبار سر دا خود شپک قسمون دی دیزے کی چلا کم قسمون ذکر کی گی اول آیت کی دو ذکر کی گی یوا آغا خضا چاگا پا وجہ دا صغر سینی سرا اغیلا حیض نراسی او دویم آغا خضا چا پا وجہ دا کبر سینی یا لوی دا بیماری نا حیض نراسی اس دا سے خضی قسمون دا خودو کہ ایلا طلاق ورکرشی تو داغی عدت دری میاشتے دے باب قولی تعالی واللہ یشن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتن ثلاث اشہر جواب مقدر دے ان ارتبتم شرطین عدت ثلاث اشہر قال مجاہد وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا يَحِزْنَا وَلَا يَحِزْنَا کہ تاسو نے خبر چدویل حیض راضی یا نا واللاتی قادنان الحیض او هغه زنانی چې د حیض نه کېناستي یعنی بوډاګانې شوې او واللاتی لم یحضنا هغه چې نه کوي چې حیض ناراضي لوی د صغر نه فعدتهن ثلاثه اشهر دغه عدت با درې میاشتې ساتي لکی چلو اولات الاحمال اجلهن یضان حملهن هغه خزا چې مطلقه شي او وی حامله نو دا حاملی عدت چې کوم دی وضع د حمل لا دیکھ یو قول د جمهور دی یا قول د حضرت علی صاحب دی حضرت علی صاحب وی چې ابعد الاجلین دی اګه یو سړي خزل طلاق ورکړ او حاملوم دا او سړی مرشه نو څلور میاشتې لسره دی عدت دی اوس به ګورو چې حمل مخکې شو نو څلور میاشتې لسره تیری او که حمل مؤخر شو نبیاد سلور میاشتو لسو نفس با وضع حمل تا انتظار کی دیتا ابعد الاجلین ہوئی او جمهور چو وضع حمل دا او حدیث صبحی دا دلیل دا جمهور دے لکوز بزن امیر سے ہوئی وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم بأسلم قبلية وزنانوا يقال لها سبيعة شداغينم تيون سبيعة كانت تحت زوجها داديو خاون په نکاح کې وا چې داینو صاحب ابن خوله توفي عنها دا خاون ته مرشه وهي حبلا او دا دغینه په امید کې پاتې شو امیدوار وا فحتبا ابو سنابل پیغام د نکاح ولولېګه ابو سنابل ابن باکک فابت ان تنکحو نو انکار وکړ دې صبحې چې دې سره نکاح وکي ونکم درته نکاح اوس دې کې عبارت مقدر د خیال کوا نو اوس چې ابو سنابل نتیجه نه انکار وکړ او ابو بشر ابن حارث ولا پیغام ولېګا بل روایت یاد ابو بشر ابن حارث ولا نکاح پیغام ولېګا نو دی اغي تزان تیار کا
دی ابو سنابل ورتوی چې ګوره ابد الاجلین ته انتظار کوي ونه شي کنه هغه زړه تاسو کوم کنه د ولادت چې په لسمه رسو حضرت څخه لاړه نبی اسلام یې نکاح کول شي سعادت پوره شي او سوال دا دی چې ابو البشر ته غاړه کې خدا اور ابو سنابل ته غاړه کې نه خدا ځکه ابو سنابل بوډاو او ابو بشر ابن الحارث یو نغه ځوانو الی اخره فابتن تن کې هو فقالت زم په کتابونو کې فقالت ده لیکن الصواب فقالها او دا کلام د چا دی د ابو سنابل ده فقال ابو سنابل وی استا کتاب څنګه ده مگر درته واځه نه وي سخت ترین جرم دی هم ګلال پارم جرم دی هم طالب دی پار جرم دی چې کوم ګلا په کتاب کې درس کې عاشق وي دا پوښتنه دي د شپې خزه سره وخت تیر کړی کتاب یې ټکی نه کتلې پوښتنه کنه او نه تر طالب فیض اغستې شي او چې طالب الته ګوري د استاد خبره در نه پاتې شي دا خیال له فقالت کې فقالت ده اصل کې براشي په دې بات کې قاضي عیاض وی چې دا قالت بهتر دی او اکثر شراح وی چې فقاله بهتر دی چې کلام د چا دی د ابو سنابل دی فقال ابو سنابل ورتوي او دلته بعد جيب نو باندې او ابو سنابل کله چې دا تیار شو د نکاح د ابو البشر ته ما يصله ان تنکه تعالی دا خبره ناجایز کیږي چې ته د ابو بشر سره نکاح وکې حتا تعتدي اخر اجلین چې چلو میاش لسره د بغدل ته انتظار کوي فما کوسط قریبا من اشلیالیا ولادت نه پس سلور لسره پات شو ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم رال حضرت ابو سنابل خرات داویل دي نو فقال انکه نیک وخت نکاح وکړه عدت ختم شو چلو قال حدثنا يحيى بن بكير عن لسان يزيد بن ابن شهاب كتب الى ان عبيد الله بن عبد الله اخبر النبي انه كتب الى ابن ارقم دی خط لیک عبد الله بن ارقم تا ان سل سبيات الاسلميه تپوز د سبيات اسلمینو کا کیف افتاح النبي صلی الله علیه وسلم چې حضرت ته کوم فتوا کړی و وزد حمل یا ابد الاجلین فقالت سبيوي افتاني اذا وضعت ان انكها مال فتوا کړی و چې کله وزد حمل کوم نکاح کول شم معلومه شو چې وزد حمل مخکله وفي قال حدثنا يحيى بن خزاعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن النصر بن مخرمة ان سبيعة الاسلمية نفست بعد نفست په معنا د نفاس دی نفاس معنا بچي پیدا کېدل یو د نفست نفاس ته وي نفست ولادت ته وي جی بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فأذن له فنكحت فأذن لها فنكحت اجازت ولا ورکه چې نکاح کوا چلو مخکې ده باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقال ګوره دې کې اشاره ده عدت تاغه خزه تا چې نه آسیه ده نه صغیره ده پوښکه او نه بیمار ده روغه رمټه زنانه ده نو زوات الهیز شو چې هغه زوات الهیز لا طلاق ور کړی شي نو دغه عدت درې هیزه ده اوس دلته قرور راغی امام بخاری د خپل د امیریت فیصله کوي چې دا قرود د قرأ نه ده او قرأ مشترک دی په مابین د حیض او د طهر دوارو کې وشو کنه نو چاته نه حیض اغست دي چاته نه طهر اغست دي انا بو ته حیض اغست دي او شوافیو ته نه طهر اغست دي جی وقال ابراهيم فيما تزوج في المدينه فحاز عنده ثلاث هي جلبانه من الحب ولا تحتسب به من بعد وقال بس مسله مشکل ہے ابراهیم نخیوی فی من په بعد دا چا تزوج فی العده کہ یو سره یو خزه سره په نکاح فاسد نکاح کې په عدت کې فحازت عنده ثلاث حیض دی خزه وخت تیر کا حایزه شو دی ثانی سره په دریو حیزونو بانت من الاول د ربی خاون خلاص شو هو لا تحتسب به لمن بعده دا درې حیزبا خروج عدت لپاره نه حسابيږي هغه چا د پاره چې دویم سره نکاح کړو څنګه مثال وي
خونه شو دا سړی دی د خزل طلاق ورکړ او دغه خزوا دا لا د دې عدت نو تیر شوی چې دا سړی راغی په عدت کې ورسره تن نکاح وکړ عدت کې نکاح کیږي نه کیږي فاسد دغه نه کیږي نو چې عدت کې نکاح ونه شو اوس دې خزل حیزون را لدري او ها دې سره عدت کې نکاح وشو بیا جرګه د مسلمانانو رااله او دا خزه ته جدا کړ مثلا دغه ته جدا کوي مسلمانانو جرګه رااله خزه ته جدا کړ اوس دې له حیزون را لدري دا درې حیزه دا عدت دې ناکح په نکاح فاسد چې ثانی دی د ناکح ثانی عدت شو او کدا دا متعلق اول شو علماء وی ابراهیم نخی وی چې دا د اول نه دی او د دویم د پاربنه حسابيږي ٹھیک شو او دویم د پار بیا مستقل درې هزه تیری او بیا به ګربړیشن بیا په واځي کوي دا ابراهیم نخی قول دی تو دې قائل بالتداخل نشه او جمهور علما قائل بالتداخل دي په چې دې دویم سړي سره واده کړی دی او بیا د علماو جرګراله جدا ذکر او چې دې له درې حیدراله وشو کنه نو ګوي کې دا دغه متعلق د عدت نه فارغ شو چې فارغ شو اوس کې دا بس یو څه نکاح کوي نو کوته مو پیش چلو وقال زوري امام زوري وی تحتسب هذا دا عدت با د دې دویم نو حسابيږي ٹھیک شو ها مخوی احب الى سفیان دا قول هذا احب الى سفیان دا قول سفیان ثوری ته محبوب دی یعنی قول د زوري نه کې قول د ابراهیم نخی ٹھیک شو ځکه د ابراهیم نخی کې تداخل نشته دی او قول د زوري کې سره تداخل دی یره په دې هي سره دوړو نفارغ دی وقال مامر یقال بس اس دې مسلې سره تعلق نشته دی قرو سره تعلق د جدا مشترک دی یقال اقرات المرات اذا دنا زها کله چې حیض خزینی دي شي نو خلق اقرات المرأه او اقرات اذا دنا طولها معنا چې حیض پنځ دي شو نو خلق اقرات وي اګه تور پنځ دوش نو اقرات وي معنا دا شو چې اقرات د قرون ده او دا مشترک دی اطلاق حیض او په تور دوړ راځي ويقال ما قرات بسلن قط اویل شي په بعد دا شندې خزي چې بچي نو جوړ کړی شوی دی پرهم کې ما قرات بسلن قط سمان شوا نه دې جمع کړی دی نه دې جمع شوی د دې مې شمې سره ماشوم چره سلن مې شمدا په پښتو کې لفظ خنه حاجی اذا لم تجمع ولدا في بطنها کله چې په خېټه کې بچي جوړ نشي نو خلق ما قرات بسلن قط چلو نو معنی دا شو الکا قرأ زمتوي جختو دوتوي چلو باب قصة فاطمة بنت قيس وقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قول أسكنوهن من خجيب گورا علماء کرام باب قصة فاطمة بنت قيس باب دے په بیان د واقع د فاطمه بنت قیس گورے علماء کرام صلحاء امت توجہ کرنا فاطمه بنت قیس وانو دا یو ډیر زی علم او ډیر زی عقل خزوا ولکه مزاج کی وسوا عقل ډیر چتو اور علم ډیر چتو دا دی او صحابي په نکاح کې وا هغه صحابي ولما کې 2 طلاق ورکړو بیا چې د عمر سیف سره لاړه صحابي دې بیا بل خط وتونی ک چې یو طلاق پاتې د غم د تراو رسیدو نو 3 طلاق شو او هغه صحابي چې کوم د خاوندو طلاق لګلو هغه د خپل ترونو اولاد ته وی چې زما د خزله دمره وربشو دمره کجوري ورکې چې دا په خپل گزاران کې یعنی دا هغه خرچه وا د زماني د عدت نو دا خرچه دی خوخه نکړه
رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شو ورخپل قصه ورته پیش کړه نو قصه دا و پتا ګوره خاوند را دې طلاق را کړه دا وربشي را کړی دي او دا کجوري را کړی دي او زه خدا نه اخلم مزاج سختو نبی اسلام ورته چې لا نفقه لکی ولا سکنا لکی دال نه نفقشته نه سکناشته او دا یو مسری ځکه احناف مسلک دا دی چې مطلقه په طلاق باین سره په خاوند باندې نفقه او سکنا لازم ده امام شافعی سے بھی سکناشته نفقه نشته ده او دغه دلیل دا چې دا فاطمه مطلقه شو حضرت کو ته چې لا نفقه لکی ولا سکنا نو معلومه شو چې نفقه مطلقه لنشته ده من دغه جواب کو چې لا نفقه لکی ولا سکنا نه مراد نفی د مطلق نفقه نه به بلکې نفی د قدر زائد په دې موجوده نفقه باندې ده معنی خاوند د خپل د وس مطابق تال چې کومه نفقه را لګل ته دا پورا ده دین سوا تعالی بالکل سنشته لیکن دی فاطمی دا خبره په دې نهج نه پیش کوله نو دی باوی لا نفقه لها ولا سکنا حضرت عاشیوی چې خدای پاک رحم وکي په دې فاطمه باندې نو تاول دا رواج ذکر کوي چې لا نفقه لها ولا سکنا حالانکه قران عظیم وی اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم وانفقوا سره میں باز تے اس پوشی کا نہیں مال پہ خرچ کے دا روایت انشاءاللہ زبتا سبیا ترمیزی پہ حوالی راڑوں حضرت عمر سے تجکل روایت پر رسید حضرت عمر سے بھی لا ندو کتاب اللہ تعالی بقول امرات اجہلت ام نسیت زد اللہ کتاب دیو خزی پوینا نپریگیدم دام پتہ نشتے دی چاگیل خبر دا حضرت ایر شوی دا یا بی پوشوی ندا تا خزی پا خبری با دا قرآن آیت دا سنگا پریگیدم ہوئی فیند الجمهور لان نفقت و سکنا او دی حدیث کی لا نفقت دی یا خود سکل اماوی دا بد اخلاقی پا بنا بانے دے خو خبر دا چی لا نفقت لکی من هذا ای زائد من هذا خلاص وقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن مباسطو الى دوی د کوروننا الى قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم الى قوله تعالى يسرا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد بن سليمان بن يسار انه سمعه ما يذكر ان ګور مالک د یحیی ابن سعید ذکر کوي بیا د دوه استادان دی او قاسم بن محمد بن سليمان بن يسار دی دا دوانه په جمع سره دی چې انه دی یحیی ابن سعید سمعهما د قاسم او د سليمان دوه ناوری یذکران دوی ذکر کو چنه یحیی ابن سعید بن العاص طلق بنت عبد الرحمن ابن الحكم دی طلاق ورکو لور د عبد الرحمن ته زید حکم دی فانتقل عبد الرحمن نو عبد الرحمن ولګي د دالور د خاون متعلق د کور راو وکلا ګوره مسله دغه کې د مولانا صاحبہ چې مطلقه چې کمدان عزت بچته تیری په کور د خاون کې عبد الرحمن ابن حکم خپل لور چاته چې ور کړی واغې ور طلاق ورکړه عبد الرحمن ابن حکم راغی او لور د خاون د کور وکړه کوته بوت حضرت عائشہ به ته پته ولګ ریوته ډیر بد کړی دا غلط کار کړی نو مروان ته پته ولګی دا مروان حضرت عائشہ ته وی چې ولی غلط کار کړی هغه فاطمه چې وا دا فاطمه چې کومه فاطمه بنت قیس هغه چې کوم د خاوند د کور بار نو او شي حضرت عائشہ صدیقی عائشہ صاحبی فرمایي چې هغه خو اصل کې دوه وجې وي یا دغه د خاوند کور چې هغه داسې کور چې بالکل په غاړه باندې کلی په غاړه لري او د لصوصو د غلو خطر وا او یا بالکل بیت وحشو یریدلا نو په دې اعتبار څنګه په دې عذر منتقله کړي وا چې مروان ورته چې دا عذر دلتم دی
چې دا موږ د خاوند کور ته پریدو خاوند بیا غصناک دی بیا به سوال لته پنده علماء کی دغه شرارت دی وجنه مطلقه شوی دا نو لہذا علت موجود دی نو موږ نه پریدو حالانکه دا دغه خصوصیت فارسلت عائشة پیغام لگاشیا به ام المؤمنین الی مروان تا وهو امیر المدینه ته امیر په مدینه کې د معاویه رضی الله طرفنا ورته اتق الله وردها الى بیتها اے مروانا الله نو یریگا واپس کدا جنې کور د خاونتا قال مروان فی حدیث سلیمان مروان ته جواب کوي عائشہ بیتا خدا روایت دلته نه دی نو په حدیث سلیمان کې دا روایت شته چن عبدالرحمن الحکم غلبنی عبدالرحمن ابن حکم د جنې پلار غلبنی په ما غالب شو په اتباع د حجت باسی مراد طاقت حجت دلائل باندې وقال قاسم محمد وی او ما بلغ کی اے عائشہ بھائی اتاتن رسدل شان فاطمه بنت قیس شان د فاطمه بنت قیس فاطمه بنت قیس حضرت ویلو خاوند کونه بار نو چې څنګه هغه دې پر اجازه تو عبدالرحمن لور ته اجازه ملاو شي قالت حضرت عائشہ لا یذرک سمانا ذرا نظر کی تعالی را پیش کول د دې روایت مان دا روایت م پیش کوا الا تذکروا حدیث فاطمه آتا حدیث فاطمه نه یادې فقال مروان ان کان بکی شر مان یادکا ان کان بکی شر مان یادکا ان کان کی چریوی بکی په زینستا کی شر شر په بار د فاطمه بنت قیس فحسبک ما بین هذین من الشر بیا کافی د تعالی را فما بین د لور د عبدالرحمن دی خاون کی شر معنا فاطمه بنت قیس کې په زوج په بیت زوج کې وجد شر عدت نو تر کړه نو هغه د عبدالرحمن لور ته دا شر موجود دی چې دی خاون غسناک دی ادي بیا جنگيږي قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشة انها قالت ما لفاطمة الا تتق الله ثاني في قولها لا سبحان الا تتق الله حضرت عائشہ فاطمه تا آیا نه یریږي د الله نه تعني مراد عائشہ بیسو تعني مراد دې داو چې هغه سو فی قولها لا سکنا ولا نفقه یعنی دې دا خبر نقل کولا چې فاطمه بنت قیس وی لا نفقه ولا سکنا د دې لپاره نفقه هم نشته او سکنا هم نشته حتی عائشہ رضی الله عنها فرمایل چې فاطمه بنت قیس دا خبره به آینده نه نقل کړي جی السلام علیکم نو ته وزګاری کنه ها انا ترخیص د اخلاص کنه وقت کې د ترمذی وانه 223 صفحه جلد اول دا سبحان الله خبر ستا شي کېدا حضرت ذکر راړم چې کېدی دلته ته نه راځي ترمذی خو به ویلي اخر ته رسولي کنه اګورا با ما جاء فی المطلقه ثلاثا لا سکنا لا ولا نفقه شتبا برسر کی برسر اوش برسر کی حدیث تو ګورا شبی فاطمه وی بنت قیس طلقنی زوجی ثلاثا على عهد النبي صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سکنا لك ولا نفقه قال مغیرہ فذكرت لابراهيم فقال عمر لا ندعو كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري حافظت ام نسيت فكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة دارسو يوسوق الخوان وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله ان المطلقة ثلاثا لا سكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري والكوفة سلام شو ان شاء الله 223 صفحه چلو مخکې وفي قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن ماجد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن القاسم عن ابي قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلق زوجها الزوجة البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقالت وی ګور عبدالرحمن خپل خزله چې طلاق ورکړ د خاوند کور اوتا حتی عاشی به سما سن غلط کړ دي دله عدت په کور د خاوند پکارو
فقال روي الم تسمعي في قول فاطمه تا د فاطمه خبر نه دا ورې چې لا سکنا ولا نفقه قالت عائشہ بوي اما انه خبردار ليس لا خير في ذکر هذا الحديث دی عبدالرحمن لولرا فایده نشته په ذکر د حدیث فاطمه حدیث نه استدلال دی له صحیح نه دی ځکه قران اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدي چلو باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يفتحم عليها أو تبلغ على أهل بفاحشة. باب المطلقة باب دې په بیان د مطلقي خذ اذا خشي عليها في مسكن زوجها کلا چې خجروي او خطروي په دې باندې په مسکن د خاوند دي چې ان يقحم عليها چې ناصاب به وردن نشي په دې باندې ان یاد شو لکه بعض خاوندان داسي بي ديني مثلا نو اوس دا چې دې خزي چې طلاق ولا مطلقه ملا شو طلاق باین خدای نه ختم شو کنه اوس باندې د ذکر رویت جایز نشو اوس یو خزه مطلقه شو او خاوند داسې دی چې دا خزه دې په کور کې طلاق دغه زمانه د عدت تیری ان یقتهم علیها چې تناسب به وردن نشي او دې وردن کېدو دواړه خبرې دي معنی چې کمرې تراشي یا دا بلا حجاب وسخه بیا خبره تر شروع کی یا د شریف پردي خیال اهتمام نه کوي او یا بل خبره اکثر عوامو کې دا غسیوي یو خبره دویمه خبره او تبزو علی الها تبزو د بزانه ده یا دا کنزل کی بد زبانی کی پس باندې س علی الها بفاشتن بعد دې باندې په بد زبانه سره یا د خزي بد زبانی شو یا سړی بد زبانی شو کنزل مار دی انا بس بیا دې له پکار چې بل دې ته بوزي جی وفي قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جرير عن ابن شهاب عن وكان عائشة رضي الله تعالى عنها انكرت ذلك على الها او اله دوار ځخه کې دا خزه بد زبانه د پخاون او په آل د خاون یا سړی بد زبان دې په دې خزه چې کنجري تلا دلته ناسه څنګه مې پریخي دلته سکه بیا به سکه کنه الى اخره ان عائشة رضي الله تعالى عنها انكرت ذلك على فاطمة وزاد ابن ابي زناد عن هشام عن ابي عابد عائشة وشد الابن وقالت ان فاطمة كانت في مكان معنی دا چې دوی استدلال کو د فاطمه بنت قیس چې هغه د خاوند د کور نه بار و نو اشد عاش عابد عائشة اشد الابن په دې استدلال باندې سخت بد وګڼل وقات ان فاطمه كانت في مكان وحش فاطمه جوان خوش میری کې کورو فخيف على ناحيتها ويرد يرى لدغيب ځان لوالي باندې فلذلك ارخص النبي صلى الله عليه وسلم ابو تنهاو میراوا تو کلینا بالکل یو طرف او د غلو زمانہ وا دمغه چې ته بیزتی ونشي ځکه موږ بل ځای ته منتقل کړي جی قال قول الله تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحمل ګور دی آیت کې خطاب دی امام بخاری باب د آیت ته تړي خطاب دی کې مطلقه شي او مطلقه کې اصحاب حیض نه نو حیض دې نه پټي او کې مطلقه حامله ده نو حمل دې نه پټي دا نه چې حامله وي او وي چې ما حمل نشته لري او دریو میاشتو پس کم دی دا ځان فارغ کې بل خاون سره نکاح وکي نو پردیس وی ببل لور کی اچھا بوټه چاله ګولا ببل لور کی او دا حرام دی نو کتمان د ما فی الارحام چې هیذو حمل دی دا بنه پټي جی وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر اذا صفية على بابه بس هر کا چرادو ک نبی رسول ان ينفر چې واپس راشي مکه نه مدینه ته دا سفر د حج دی ان ينفر د نفر نه د نفر بیګر واپس راتل اذا صفیه على باب خبائها چوي کتر نبی رسول بی بی صفیه ولاړو په دروازې د خپل خیمه کئیبتن انتهائی غمجنا ولاړو فقال لا حضرت توي اقرا اس پیری او حلقہ دلته کی اور اغل دے یا فرمایل یس
اے سرخریلی او په کتاب الحج کې ونشته دی نو معنا عقرا حلقا اے سپیری سرخریلی او وش کنه مونه زکه د خود لوی ابدای چې سر وختي نه کنه سر بدن نو خري ما خو خو خلق تاسو چې خزه په پد چلنه وا یا بل پوزا غوسه کړ یا بل سر اخرو طلاق به ورک وځو کنه نو معنی اے سرخریلی او اے سپیری انکی لحابستنا ایت منګ دی مکه کې سارون کې اكنت افضت یوم النار تا طواف افاضه زیارت کړی نه تات نام وفن فریزان زچزو حاصل څه شوه خذل هیز راضی او په چابانی بنا بر عذر ده خذ باندې طواف ودا وجوب ساقط شو اوس عبد الوارث نذی روایتي بعض سره نسبت زکه دا خود طواف زیارت خبره ده طواف ودا خبره اے ما ته وکړه زوی په خزه باندې طواف ودا واجب دی خو په عذر ده ساقط شو نو دانګه په خزه باندې عدت په بیت تزوج کی واجب دی په وجه دا وحشت وجوب ساقط شو اصل حال شو نار تکبیر خو نه وای کنه مر زره د بیان مخکې او خاوندان دې خود ډیر حقدار دي چې واپس کې دی لره په خپل نکاح په عدت کې درنا وکيف يراج المرأه او ست طریقه ده دروجو د دې سړی د خزه ته کله طلاق ورکی وته یو یا دوا وکيف المراجع كيف يراجعون په کومه طریقې به رجوع کوي ایمان صدا دا رجوع فقط په جما سره ده او کنه دواعی د جما او یا چې کوم ده کنه د خزه خاون په یو داسې کمره کې یو ځای کېدل چې موانی د جما نیوي هم کافی ده بعض ائمه چې نه مسیس شرط ده جما شرط ده عند الاحناف او جمهور علما وایي چې نه چې خزه خاون په یو داسې کمره کې جمع شي چې ور بند شو یا پرده په راخ کله شو بته مړ شو بس خلوت وشو علما کې دوی هغه تړلې وي او کله کار وشو مخکې وفي قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يوسف الحسن قال زوج معقل اخته فطلقها تطليقه زوج معقل اخته معقل ابن يسار اخفل الخور یو سړی ته په نکاح ور کړی و فطلقا تطلیقه قد مر هذا الحديث قبل ذلك قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن قتاده قال حدثنا حسن ان معقل بن يسار كانت اخته تحت رجل فطلقها معقل ابن يسار خور و نومي جميله و جميله بنا جميله تحت رجل دابل براح په نکاح کې وا فطلق ابو البراء جميله پر خدا ثم خلانها بیا دې ځان نشدینا ځان لشتما خلمان پیګنا اډو پروايو نه کړه بس حتا ان قضت عدتا چې دته پورا شو ثم خطبان بیا پیغام ولېګا دوه میاشتې تیرې شو کنه مثلا دغه یوازې خو بیا پوښښ کنه هر سړي باندې بیا وخت ته تیریږي ان بیا خطبها فهميه معقل من ذلك انفا غصش معقل د دې پیغام له ګلونا انفا لوي د غیرتنا چې دې د غي د خور لیک پیغام بیا ولګ چې د خور د مال راکا فقال خلانها مانس ځان له شو دې د خور زمانہ او يقدر عليها او قادر چې رجوع ورته کړي ثم يخطبها فحال بينه وبينها او څه پیغام راوړ ته ضرور رکاوټ پیدا شو د خاوند او د خزې په منځ کې معنی طلاق خرجی وو اوس پوری په عدت کې دته شریعت اجازت وو نو دی ورته رجوع نکړه او چې عدت ختم شنو دې پیغامونه لګي خبردار دې قران نشي او کې پیغام دوی لګنو خ نه دا فضل الله تعالی و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ممن كيدل ان كان ازواجهن چاوزړو خاوندان سره دوباره نکاح وکي تاسو مې کې رکاوټ ما چوي الى خلایا فدعوا رسول الله صلی الله علیه وسلم
حضرت راغوت دا ماقل فترک الحبیتا دا آیت چې پیولستو نو پر خدا خپل غیرت بے ضایع واستراد الامر الله او رجوع کړ الله د حکم منلو تا ٹھیک شو مثلا شو نو کیف الرجوع اے بالخطبه وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع شاب امیر سے نہ وقت ہے ثم يمسكها حتى تطهر حتى ثم تحيد عنده حيدة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر يمهلها بیا بل مهلت ورکی تدیج تطهر من حیضها فإذا أراد أن يطلقها فيطلقها حتى تطهر فليطلقها نطلاق دی ولورکی کذا حتى تطهر من قبل ان يجامعها نو دا کیفیت د رجوع شوا چې بل عدت کې به جما نه کی او طلاق بول رجوع بولتو کی فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لعلي إن كنت طلقها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غير وزاد فيه غير عن الليث قال حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت امرأة أو امرأتين أو طلقت مرة أو مرتين قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا لو طلقت مرة او مرتين کی یووی یا دوی نو پیغمبر ماته د رجوع حکم کړ دی او کچر دریوی نو رجوع نشي کوله او دا به یاد کې ښا د کتابو کې راځي چې ابن عمر خذلا په هیڅ کې درې طلاق ورکړو دل ترغه رومبه حدیث قتیبه وګر وهي حائض تطلیقه دی ورپسې واحده دی دا زړه کې یا ساتي جا باب مراجعه الحائض باب د په بیان د رجوع کولو حائضه تا وبي قال حدثنا حجاج اقا حدیث بیا دی شابه يزيد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا يونس بن جعفر قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائضة فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجع ثم يطلق من قبل عدتها من قبول عدتها یعنی مخ کی د پورا کېدو د عدت نمبر تاسو نور څه وای فتعتد بتلك التطليقان عدت تیر کی پدغه طلاق سره قال ابن عمر ارأيت خبر را کماتا ان عجزا کی اوسره عاجز شي د عمل نه په احکام د الله سره یا څه کی عاجز شي د عمل نه په احکام د الله سره واستحمقا او دې ارتکاب د حماقت کړي نو رجوع ورته نه کوي جی یعنی کوي باب تحد المتوفى عن 14 اشهر وعشرة قال الزهري لا ارى ان تقرب الصبيه المتوفى عن الطيبه لان عليها العده الله دې په بخاری باندې رحمتونه وري هر څه په باب کې منډلې دي دو مسلې توکې ده یو تحد المتوفى عنها 14 اشهر وعشرة هغه خزا چې خاوند ته مرشي نو سلور میاشتې لس ورځې دا به زمانه د حدات تیری اوسوږي حدات بالتا اوسوږي صرف حداد بدون التا پوښښنه او دی حدات وي په دې زمانه کې زمانه د سوګ اے مانه د خفقان اوس دا زمانه د سوګ بسنګي شونډې بنصر کوي سری کوي پوښښنه سترګې بنتوري لچکدار جامې بناغوندي وغیرہ وغیرہ عطر متر بن لګي یعنی داسې لباس چغې کی دعوت ال الغیر وی هغه نه بد جنه اجتناب کوي اوس دا مسأله ده چې آیا کې دا زنانه صغیره وا نو بیا دغه سو حکم دی څنګه وتا نو مسأله د احناف دا ده چې یو نابالغ جنین چاته واده کړی وا او خاوند یې مړ شو لکه کوئی دین شو ها او خاوند یې مړ شو نو په دې وخت کې داوم زمانه د حدات تیریو کنا احناف په غیبان حدات نشته لري هغه نابالغ ده او شوافی وی چې نه هغه په شان د بالغانو بالغاتو با سوق مناوي باب توحد المتوفان 14 وشرا فقال زوري وی لا ارى زنوینم ان تقرب الصبيه المتوفانها الطيبه یا څه دوړ معنی کوم ان تقرب الصبيه چې فاعل د تقرب شي چې نږدې شي نابالغ جنې داس نابالغه چې خاوند ته مړ شي وي الطيبه خوشبو تا یعنی جنې نابالغ هم خوشبو نه لګي دوی معنی کوم لا ارى زنوینم ان تقرب الصبيه
المتوفانها الطيب چې نږدې کړه شي دینا بالغ ته خوشبو یعنی کې دې په خپل دیوم نه لګي خو بل څوک دی دا مدد حدات تیری دا امام زهری سے قول ده واما عند الاحناف فلا عليه جين ائمه الثلاثه د صغيري پشان د کبيري عدت قائل دي واما عندنا لا چلو محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرت هذه الاحاديث الثلاثه فقالت زينب دخلت على ام حبيبه زوج النبي بس ګور مولانا صاحبہ حدیث به تخیز دکای او بیا بغینه پس محدث جوړیږي دا مخ کی رسو قالت زی په زی برازي دا درې روایتونه مسلسل چې رسو چې کوم را روان دي دا حضرت زینبہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیبه دا هغه ذکر کړي نو اور روایت دا ربیبه د ام حبیبی نه ذکر کړي دیمه دا زینبہ د زینب بنت جهل ذکر کړي دریمه دغه زینبہ د ام سلمین ذکر کړي نو ګویا کې دا ربیبه د حضرت سے د خپل دریو میرزو میندو نه روایت نقل کړي نو معنا به دا څه کې ښا ان زینبہ بنت ابي سلمہ ان دی ربیبی د پیغمبر سے چې زینب نوم ده اخبرتو خبر ورکړو دی لرا چالنا نافی لرا حاضر احادیث الثلاثه په بار دې درو احادیثو چوسراتن کې دي صاحب نقطه کې لیکل مذکورات بعدو اسراتن کې دي ښا نمبر 1 داراتن کو نمبر 1 شابه کنه ویا بس ګوره توجه کا مقصد دا دی چې یو خزه د خاون په مرګ باندې سلور میاشتې لس رضی سوق به مناوي خو بغیر د خاون نه د دریو ورځې نه زیات سوق مناول حرام دي د کاری کې د بیبيانو مسلې ذکر شوې ام حبیبه وا لار ابو سفیان مرشوه فدات ام حبیبه بطيب خوشبو راغوستا فی صفرتن چپای کې زیر رنگو خلوق زعفرانی او غیر یابل فدهانت منو جاریتنا اے داتیر لګول خپل یو جنې ویزتا ثم مصد بعارضها او بیا دا خوشبو چې کومه ده دای او مخلا خپل عارضه وباندي څوک د عارضه معنی کې اننګي دلته منګلا اسوک دا وي دا زنه نه دا سکړي خوشبو ځان له لګولا خا ثم قالت بیا چې والله مالی بطيب من حاجه قسم دې په خدای پاک زما خوشبو ته ضرورت نشته غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم سواد دینا چې ما ورید د نبی علیہ السلام یقول فرمایل لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تهد على ميت چې سوګ مناو کې په مړي باندې زیات درې ورځونه الا على زوج 14 واشرا وقال زینب دیم روایت وای دا زینب چې ربیبه د نبی علیہ السلام دا وای فدخلت على زینب بنت جاش زیورز دا لارما هغه زینبی څخه چې لور د جاش تا او د نبی علیہ السلام بیبی دا تشوس مکه زینبا بنت ابي سلمہ دا او دا زینبا بنت جاش دا عربی بده حضرت او دا بیبی دا حضرت ته فرق وان پوښوي حين توفي اخوها کله زینب بنت جاش ورو وفات شو فدات بیتی بنت خوشبو راغوتا ومست منو ویلا ګولا ثم قال اما خبردار شو والله مالی بیتی بن حاجه زما ګډه خذلا سضرورت ته د خوشبونا غیر انی سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول على المنبر لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تهد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج 14 واشرا دریم روایت قال زینب بنت ابي سلمہ ربیبه د نبی علیہ السلام بیانې وسمعت ام سلمہ او دی اورید ام سلمہ د خپل مور ام مرزه ام سلمینا دی خپل مور ام سلمینا اوریدو تقول جاءت امراه رالي وخذ نبی علیہ السلام څخه فقال یا رسول الله ان ابنتي زما بچای چې دا توفیان ازوجوا خاونی ته مړ شوی دی وقد اشتکت عینها او دغه سترګه خوګه شوی دا افنک حلوها
ازاغي كل رنجولكم نبی علیہ السلام الله مرتين وثلاثا معنا د دوزله تاسو کو حضرت الله یا د درې تاسو حضرت الله یا د سوال یو ځل کړ دی حضرت نه تاکیدن درې ځله فرمایله كل ذلك يقول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي 4 اشهر نیک بخت دا وصلور میاچ دي واکن لسر دي وقد كان اهداكن في الجاهليه او تاکي سروي یو د تاسو نه په زمانه جاهلیت کې توجه کا دیږي کې لغونه تاسو پس منظر بیان کما انما هي 4 اشهر و10 خلاص انما هي معنی بسنګه کې سبحان الدین انما هي بشک داعیدت اسلامی 4 اشهر و10 دا وصلور میاچ لسر نیک بخت و ارتستاتو عدت زمانی جاہلیتو د یو کالو او یو کال کی لانجی وی زمانی جاہلیت کی بچه خزه خاوند مرشو ناغه به یو تنگ ونی کور کې ورتن نکله کداري جنریټر دا کور کې دی دا چې تنگ ونی کور کې به ورتن نکړه او ګندا او خراب کپڑے به ول ورکولې پورا یو کال نه صابون نه لبل نه مخمیزل پوښو کنه چې یو کال ته په خپل اندازو لګو مولانا صاحبہ البته کول د پوښو نو چې یو کال بشو نو وخته به د خیرونه ډک سپګي بدن بدبودار ته چې یو ته نه لام کدا کو خلون بوین در راځي نو چې کله به کال تیر شو نو بیا به یو سپی انتظار کو یاره په دې لار چې تاسو په تیریږي نو سپور بس په نو تیر شي هغه به انتظار چې سپه به تیر شو نتیبه د اوخ پچ جمع کړی وي دا اوخ پچ به آزاد وغوړي مانه چې دا ګنده کار بیا ونشي یعنی چې بیا دوباره نکاح کې چې بیا خاول مړ نشي بیا به دغې نه پس یا قارغه یا خر یا اوخه آب راويسته شو ناغي سره به دی خپل دا فرج به مخه تر دې پوری چې هغه پرنده چې وا قارغه مارغه هغه به مرش یاد زهر په وجه سره یاد دې بیماری په وجه سره او ګوره یې طالب جانا چې یو کال پوری تا د خپل پټي غنم نیری بلی نسبت جوړ شوی اشاره باندې پوه نه شوې اوس به پوښ لا اوسم څوک دي پوښي بار خلک لا اوسم نه پوښي نو چې دمره وګړه زمانه وشي دای بس کیفیتو نه پرنده مردار شو ناغینا پس بچین دا بار شو بیا به ولم بل بیا به کپڑے واغستی بیا به خوشبو دیار شو بیا به سرخ شو بیا پودر شو بیا به کنه لانجه بشوا نبی اسلام نیک بختو تاسو دمره انتظار نشو کوله زمانی جاهلیت یو کال په دې مشکلاتو اسلامی عدت خو سلو میاشت لته دي اړو پته بدته نه لګي اوس وکه د خام زمانہ کومه دا ګرانه ده انما يربات اشورن عدت اسلامی خو سلو میاشت دي او لسره دي وقات کان احداكن فی الجاهلیه او یو د تاسو نه په زمانه جاهلیت کې ترمی بالبارتی چې وشتل به کول په پچو سره علی راس الحول په اختتام د کال سره تیشوا پچ به غوزول په اختتام د کال قال حمید فقلت لزینب وما ترمی بالبارتی علی راس الحول معنا وما ترمی معنا صد مراد د وشتلو د پچو په کال باندې قال زینبی کانتل مراتو وبخذا اذا توفینا زوجها چې خاون به مرشو نو دخلت حفشان دا به داخله شو یو تنگ کورتا ولا بسد شر ثيابها او واب غستی ناکار جامی لکه ټاټ وینګ لکه شرونه چې جوړي ولم تمس طيبا او خوشبو به نه لګولا حتا تمر لا سنتون چې وکال به پتیر شو ثم تؤتا بدابه حمارن بیا به پیش کړی چې ته او دابا حمارن خرب او شات یا به ګډوا او طار یا به پرنده وا فتفتز به نو پس دیبا مخ په دی باندې فرجوړي خپل نو فقل لما تفتز بشینا په دیر کرتا دیبا مخلو یو شی خپل ځان باندې الا ما ته مگر مړ بشو ا شی به زاریلا
مړ بشه یا مثلا په دغه ځای کې چې یو کال ځنګل وی پای کې بس سپګي او سم مصیبتونه به سخري به او دغه هغه بدوی به څه لګي پرنده بمړ شو دمره ګندړک زمانہ وا فقل الا ما سمت خجو نبیا برا بار شو فتوتا بارتن نبیا ول ورکړ شو پچی فترمینا به غزل مخکرستو نو ثم تراجو بعدو نبیا دی وا تراجو مراجعات کو بعدو پس دینه ما شاد من تیمن او غیره جب خوشبان لګولې سئل مالکون امام مالک ته پوښتنه ما تفتز بی د ما تفتز څه مطلب دی په تم سو بی جلدها خپل سرمن به په مخلا ان غزیب په صفا کاو سړي ځوانو ځکه یا اوس پکې څه پات نشو باب الكحل للحادا باب دې په بیان د رانجو لګولو لپاد خاوند مړي حادا خاوند مړي سوګ منانی والی کوری چې پوجي رانجه لګول شي او کنا نو نشي لګولې ها کی بیماری شو اند شپې بو لګي سار وختي به صفا کی پوښی کنا جی فخشوانه ده خان ان امراتن توفي زوجها یو خزوا چې دغه خاوند وفات شو فخشوا عینها یا عینها ای ورثا مور پلار دي جنې او یریدل پغه نقصان او په بیماری د سترګې دي نو فاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم جی دراله پیغمبر علیه السلام څخه و اجازه دی وخت د حضرت سیمنا پر لګولو درانجه ها ٹھیک سے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تکحل یا پوښګنا رانجه ورته لګوا بس یا لا تکحلوا رانجه نشي لګولې یا روایت لا تکتحل جی بس وی د یو د تاسو نه چې ژوند به تیرا فی شر اخلاصها هغه ناکار کپړو کې لکه ټاټ وغیرہ شو وشر بیتیا په ناکار کورونو لکه ما د تجدا مېره غو نه کور چره فذا کان حولن چې کال به تیر شو فمر کلب بیا به سپیر روان شو ګوره چې سو پورې د کور مغنه سپې به نو تیر شو د مدنه ګندېړه کنا صاف ها درامت به بارتن او به غزل پچی نو فلا تکتحل فلا تکحل باندې یاد شو معنا ملګورانجه حتا تم زیار با تو شروع واشر وسمع زینب بنت ابي سلمہ تحدث عن ام حبیبہ دا ام حبیبی نقل کی نبی علیہ السلام ویلو لا يحل امراه مسلمه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق 3 ايام الا على زوجها 14 وعشرة چلو شابه نوحینا ان نوحد مګه من کړ شو چې سوګ مناو کو زیات دریو ورځونه سوا د خاوند په مرګ باندې 4 مہینے 10 ورځې دي چلو باب القسط للحادث عند الطهر ګورا خان دې باندې یو قسط پاوای خامہ قرات کړ یو قسط وښګنا او دا دواړه ستوي عود هندي ته وي هندستان کې یو لرګي خوشبودار دی او دوی بدا بلو او اغیره به خوشبو خطلا ارمان دې تاسو د خدای پاک ما سره بوزي او ما دا نظاره کتل او حرم شریف کې چې کله کعبه ویزي کنه بادشاہ راځي یا دغه ځای گورنر راځي کیفیت سي دا اوسم په عربو علاقو کې باقاعده دا غلام رحمان راوړي ځان سره راځي دا خوشبو لرګي وي هغه ملاویږي نه بیا په داسې دچکو کې یا په برسز کې هغه واچي بلې هغه لوګي چې خېجنه پورا محله خوشبودار وي نو هغه خانک په مخ کې آی کې باغه عود هندي آی ته اور ور کړو دو درې خانه کې نو چې دنه شکن حرم ته حرم ټول د خوشبو نه ډک شو یره څه چلې موږ ته پته نه و انال ته سو ګوي
چې قتل نه فوجان دی او گورنر د مکه راغی سکه یاره غسل خانه بیت الله شریف له غسل ورکړي نو اوسم دوی داسې عود هندي هغه لرګي دی چای له خوشبو اور ولګي نو هغه خوشبو راځي نو دې ته عود قسط هم وي او قسط هم وي وشګنا لکه کافور او قافور أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن زيد عن أيوب عن حدثنا عن أمية قالت كنا منها ومنګه چې باندې کولې بشو منګه انه هداله ميتن فوق ثلاث الى على زوج 14 ولا نكتهلا او من تمنه شی وا چرانجه بنه لګو ولا نو طيبه خوشبو بنه لګو ولا نلبس صوب مسبوغا او نه باغوند منګه یو جامرن کړی شوی الا صوب عصب سوا دغه جامي لکردارنا ګوره زمارو بس شو ګوره صوب عصب څه ته وي جولاګان چې وکاله کپری جوړولې کنه نو ګوره دې کې دوه قسمه تارونه یو تار به واغست اغټ بندل د تار ناګه له پیدا شکړه نا به رنگ کې وورځو نا به رنگ شو نو دا به رنگ شو د دې لاندې زیبه پاتش بیا به زداسي نو سې سبا رنگ شو سبا پاتې شو بیا چې بدینه کپڑا جوړولا نا به دبدبای شو لکیردار زه پوښوي نو دا صوب عصب چې معنی دا جایز ده لیکن حدیثو کې راځي جایز ده برستا شی لیکري چې ناجایز ده بیا په دې محدثینو کلام کې چې صوب عصب په دوه قسمه ده یو صوب عصب هغه ده چې غټه کپڑا ده غټه کپڑا اغوستې شي یو نړۍ د نغلی شاغوسته ځکه هغه کې لچک دی وتوفانها زوجها هر هغه جامه نشاغوسته چې کوم کې لچک پیژنه کنه چې هغه واغوندي او ته بخاری نه په پاتې شي پوښیه چې موږ ګورو چې کم ځای کې ته بیا رسیدلې ورته نه راز ګور نشو ګوري خدای بنده د تیری کې به کمبر نارتا شي بیا وسکه ما کېدا پراټه می خور دا پراټه قال عبد الله بن عمر يقال القدس والقدس والكافور والقافور باب تلبس الحاده ثياب الحسب ابي قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حسن تلبس الحاده ثياب الحسب یعنی لکردار جامه خو ما دتوی کې دې کې نرمي وي رقیق وي جایز نه دي او چې غټ وي نو جایز ده کہ لچک پکوی نو جائز نہ رکھے سادوی نو جائز دا مخ رسوبہ نہ کرے قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن الدخن الا ولمن او تحد او قتلت على زوج فانها لا تحل ولا تلبس ثوبا مسوان الا ثوب عسل وقال الانصاري حدثنا هشام قال حدثنا انصاری نم دے محمد ابن عبداللہ چلو قال حدثتنا حفصة حدثتني ام عتية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس طيبا الا ادنا تورا مگر نزدې د پاکېدو دي دینا جهیز نه پاک شي نو لغون خوشبو بلګي کله اذا طهرت چې پاک شي اولامبي نبذه من قسط او از واظفارنا نو نبذه لغون نساء من قسط دا خوشبو هندي عود هندینا او اظفار یا ظفار دي یعنی یو خوشبو دا د ظفر په شان ده د نوک په شان ده او یاد یمن یو کله دی چاغي ته ویل کیږي نو خوشبو اظفاری چې کوم په اظفار کې جوړیږي قریه یا ظفر نوک ته وي د نوک په شان یو قسم خوشبو سپری بو د غیر رنگ بنداسو جی قال حدثنا كعب بن منصور حدثنا شيخ عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ګوره دا دو آیتونه مبارک دي تاسو لوی علماء ترتیب کې فرق دی رمبه آیت کې سلور میا چې لسر دي پرستی آیت کې یو کال دی نو سو کوئی چې دا کال والا منسوخ دی سلور میا چې لسر والے ناسخ دی قول دا دی چې سلور میا چې لسر کې عدت وجوبی دی او دا کال چې کم دی و میاشتي او سلور شل ورځې چې په سوا کیږي دا استحبابي دی ٹھیک شو دیمه خبره ده دیمه خبره چالکا متوفان ها زوجها چدا نو باغی باندې دغه نفقه په خاوند نشي ځکه ان الخاوند قدماته دا خیال دی ورته کنه چا مرشي ویل چلو او سلول میاشتې لسر زونه بعد
کچره دا د خپل مزدوري په غرض باندې گاون تزیه لوخي موخي ویزي د چاره کار مزدوري کوي او ظالم ماخام د وړو کپڑا راړي نو دې ته اجازه ده فيما فعلنا في من معروف چلو شابه شابه ټیم پورا د بل ټیم بل چا په ټیم کې آرام نشامه سنة 27 ليلة الوصية إن شاءت سكنت في وصية وإن شاءت خرجت وهو قول الله على إخراج في قرن فلا جناح عليكم فالعدة كما يوالكم عليها زعما ذلك المجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نصحت هذه الآية عدتها عند أهلها قال عطاوي قال ابن عباس نسخت هذه الآية ويا نسخت منسوخ کړه دې آیت عدتها عدت دي جنې عند آلها فخور د آل د زوج کم عدت هغه د سلور میاشتو رستو ښا جی عدت تیرول چې کم ځکه دې خوخي مرضی وي دې ته اجازه ته کنه چې وصیت خاندان څخه پاتې کی نو فبها کذینو ځان بل خاون میړه ګوري نه اجازه ته میراث ولا ملاو شنو سکنا ختم شو ځکه چې دا حق د سکنا په دې میراث کې به مجرا کی کنه جی دا روایت تاسو ویل دي قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة بنت ابي سفيان لما جاء دا ابي سفيان لفاصل لیکل دي دا غلط دی دا ابي سفيان سوري خو نه ده کنه دا ابي سفيان ابن صخر دی او کتابت کې غلطی راغله چلو دا څه مرشان سرکار ماشاءالله دا کشرات على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 معاشا باب مهر البغي والنکاح الفاسد باب دې په بیان د مہر د کنجري او د نکاح فاسد ما ته وکیدا بغیه بدکارا زناخوري خزي ته وي خو زناخوري خزي له مہر نه ورکول کی هغه ایواز او بدله ورکول کی خو دې بدلی او ایواز نه تعبیر په مہر سره کړ دې ځکه چې دا په صورت ته مہر دی لکه سړی جایز نکاح کوي خزل 100 روپے ورکی دا ستا مہر دی دیم ورته وي دا پیسې والو تا خیال ورته کنه ان دا صورتن چې کوم دی کنه مناسبت دی او زه خپل مانکم د مہر البغي فیس د بغي نو باب مہر البغي باب د بیان د فیس د بدکار زنانه و نکاح الفاسد او په بیان د مہر د نکاح فاسد ګوره طالب جان کې یو څه نکاح فاسد کړي پوښتنه نکاح فاسد معنی دا چې دا نکاح بلا شهود وي یا نکاح بلا ولی وي یا نکاح په عدت غیر وي یا نکاح شغار وي وغیرہ دا ټول نکاح فاسد دي نو نکاح فاسد کې مفتا به قول چره ماشته کې نشته ده منګوي اوشته څومره مہر دي اے مہري مثل بس وقال حسن بصري وي اذا تزوج محرمه یو سړي نکاح کړه یو داسې خزا چې په دې حرامه وا هو الله شروع دې نه پویده فرق بینهما تفریق بو شي په منځ دې دواړو کې ولا ما خذت او دې خزلا هغه مال دې چې دې سړي ناغستو اگر چې بنوم د مہر نو خود دې شو ولا صلاح غیرو او دین سوا بل څه نشته ثم قال بیا حسن بصري وي بعد ثم قال بعد یوتیا صداقها اما کې چې واسه غواسه بیا رسې چې مار ور کوي او دا قول مفتابی دی ګوره کې یو سړي لکه پردې خزه په نکاح کړه عدت غیر کې یا داسې خزه چې شرم دی باندې حرام نه لکه دلته یو کیسو د کیمرا کې یو سړي پولیس بیان کو درزات مسائل بیانول او بیا سمسله تیر شونه یو سړي ورته بډاګه ده کته چې کوم خزه کړه اخو ته اسلام لري چې دا مسله کې راځي رضات کې روره خور راغله دلته راځي زه په مليان زما د رسول ماشومان دي ته ناغه زماري ځای خور وا اوس به سکی ونه شوي
نو اوس بدغه سې کی چې غستا خود مزه نيسي مزه ورته نيسي په ماشومان بس ماشومان د الله موافق شي تاسو پته نو جهالت دا دیر کې سن راځي نو معنا ایله مار مسما بور کې بس چھٹی شو دا جی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شاب امیر سے لغون ټیم پات امیر سے براشي ګورا معنا کړل نبی علیہ السلام د ثمن قلبی پیسو د سپینا یعنی قیمت د سپینا همراتنه خرصول معنا وکړو معنا فرمایل دا د خرصول د سپینا بس او دې کې باز دې چلک سپه خرصول خو جایز دي امام مالک پر خو بالکل جایز دي لیکن بعض سپیدا چې خالص د سوکای دی پاره بعض خکار دی پاره او بعض ریل څه خبري د فیدی سپیوي نو مشهور مسله دا ده چې سپه خرصول جایز دي پای پیسې غسل جایز دي لیکن دلته چې ورته نه فرمایل دنو دا نه تنزیهی ده او دې ته علماوی چې دا خلاف مروت دي جوان مرده نه خلاف دي پیشوګان به خرڅه پیسې باغلي سپي به خرڅه پیسې باغلي ها قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن ابي جحيفة وحلوان الكاهن خو پیجن کنه اجرت ته کاهن لکه دا ترویتیان شو کوډه منتر شوي چې دوی په لارو کې ناسي او تمہارا قسمت کیسے ہوگا مخه دا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة واكد الموكل ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين او مصورین نمره هغه مصور دي چې تصویر دا ذویل ارواح جوړي لکه انسانانو صورتونه د میخو د ګډو د بيزو ورته دا ونه بوټي او ګلونه لا باس فی تور ان شاء الله ابي قال حدثنا علي بن جان قال حدثنا شعبة محمد بن جحادة عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن کسب الاماء ګټه د وینزو په خارج زمانی جاهلیت کې د وینزو ګټه بداو چې خلقو به وین ساتلې پاغي به بدکاریان کولې او ما خام به لشل زر روپے به جمع کړي اوسم باز دلګان بړواګانی په میندو باندې په خويندو باندې په خود باندې پیسې ګټي او دا قطعي حرام دي چلو باب المهر المدخول عليها وكيف الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيس باب دې په بیان د ماد د مدخول علیها ګوره هر هغه خزا چې خاوند وسره دخول وکي نو هغه دې پاره مہر دی مہر کامل دی کہ مقرر او کہ مار مقرر نون بیا مار مثل دی لا وکسا ولا شططا وکيف الدخول او په باب کې ذکر کیږي کیفیت د دخول او مراد د کیفیت نه مراد د طریقه د دخول دا نه چې دخول په څه طریقې سره کیږي معنی دا چې مدخول بها په څه طریقې جوړیږي ها او طلقا قبل الدخول والمسيس یا د دخول او د مسیس نه مخکې یو ځای خزل طلاق ورکړي ظاهر خبر ده چې قبل المسیس وی مار مقرر وی خنس ما فرضتم ده او کہ قبل المسیس وی مار مقرر نہیں نو متعاده او کہ بعد المسیس وی حقیقتا وی کی صورتا وی نو کامل مہر دے او کہ نو مقرر نو ماری مثل دے جی ابي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل بن عن ايوب عن سعيد بن جبير قلت لابن عمر رجل قذف امراته فقال فرق النبي الله بين اخوي بني عجلان فقط دو افراد د بني عجلان جی وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا اغي انكار جی فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا ففرق بينهما قال ايوب فقال عمرو بن دينار في الحديث شيء لا اوراك عمرو بن دینار چې په دې حدیث کې یو داسې مسله ده چې لا اوراک تحدثو زه نه وینم تا چې تاغه بیانې دغه بل ټکی مشته هغه څه چې قال رجل مالی چې جدا ک نو دې سړي زما پیسې سي شوې نبی رسول الله مال لك ستا پیسې چتر رااله ان كنت صادقا کتاب په تهمت کې ترشتي نه نو فقط دخلت بیا تا دخول کړې دی هغه پیسې لګې دي دا وان كنت كاذبا فهو ابعد منك او کتاب تهمت لګولې دي نو تا خو ډیر بعید دي د تانه چې ته پیسې आले هم دغه ژوندۍ دي خراب کړه هم څنګه پیسې غواړي اوس جی بس ګور مولانا سے باب المتد باب د په بیان د هغه متعی د مطلقی بس
متبنه چې بیا شیعگان خوشان متعا د مطلقه ازدکا دا خبره چې غیر مدخول بها زنانه وي نغیله متور کول واجب دی په خاون باندې او متعا چې کم دی نو غدری جامې دي قمیص پرتوک دوپټه صادر تیشوا او دا علا قدر مالیت الزوج دی خ مالدار نو خاو کینینو نه او غیر دا یعنی عام قضا چې مدخول بها وي او شکنه مولانا صاحبہ او یا مہر ولا مقرر وی نو اغیل لپاره متاور کول مستحب دي او قران کې ولل مطلقات چې دوزه راغل دي نو دقه وجدا چې یو کې اشاره د وجوب ده چې غیر مدخول بها وي او دیم کې اشاره د استحباب ده چې مدخول بها او غیر وي تاسو د حاشیه او قاعده او ضابطه لیکل ده مطاف هر هغه تفریق کې بورکای هغه تفریق په سبب د خزینی بس لکه خلا کې متنشته نور په هر څه کې متدا خدا دې چې غیر مدخول بها اور غیر مسمى لها وی واجب دي نور پر مستحب دي زمنده کامیر سے شابه لا جناح عليكم صدقتم النساء ما لم تمسون وتبردون فريدة ومتعون على المسيء قدر وعلى المقتر قدر إلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقل للمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين ونبشر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حتى تطلق بس دا ضابطه و دلته حدیث کې ذکر لکه په ملاعنه کې تفریق په سبب د لعان وی نو پای کې متنشته قربان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كذب فلا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها ما شاء الله